قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل القرآن فإنهم أهل الله وخاصته صدق الله خالقنا الكريم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محترم المقام گرامی قدر معزز علماء کرام حفاظ عظام قراء کرام اونن پدی بابرکت روحانی نورانی اور قرآنی محفل کی شرکت کو دا اللہ رب العالمین پدی بانی مرینو تو قرآن کریم سر محبت لرون کو تیر محترم و معزز و مشران و جوانان و فضوب لالو بچو او قرن جولدون کو مہندو خندو اللہ رب العالمین فمون او تاسو باندې خپل خصوصی فضل و عنایت او مهربانی کو فرمایلا زمونږ یولس بچو ته الله رب العالمین د قرآن نور نصیب کو. الف لام میم نو والناس پورې د قرآن کریم د تلاوت سعادت پدې کم سینې او پدې کم عمرې کې زمونږ استاد بچو ته الله نصیب. تاسو د خپل بچی قاری صاحب لا شړې ژبې را لېږلي او نن د قرآن په تلاوت باندې لمدې ژبې ستاسو کورونو ته در واپس کړي او دا د یولسو ماشومانو بچو یولس ختمونه نه دي. هر یو ماشوم چې د خپل استاد نه سبق ووایي سیټ ته کښېني یو یو آیت دا او یو یو لفظ کم از کم سلسل زله دوهراوي. دا داسې وګڼئ لکه چې یو ماشوم کم از کم سلسل ختمونه د قرآن کوي. د یولسو ماشومانو ستاسو په دې وړه محله او په دې غریبه محله کې نن کم از کم 1100 ختمونه د قرآن کریم د الله د رحمت څادرونه ستاسو په سر راخپاره غشیتهم الرحمه. کوم ځای کې قرآن کریم زده کړه کېږي هلته د الله د رحمت څادرونه د خلکو په سرونو الله راخپاره. هر طرف ته د الله د قهر او د عذاب علامې دي او دا خلق چې دا کوم دلته موجود دی دا د الله د عذاب په ځای د الله د رحمت په څادرونو کې راپټ دي. دا څومره خوشبختي ده، دا څومره خوشقسمتي ده. الله رب العالمین ستاسو کورونو ته نن د قرآن کریم نسبت نصیب کړي. ستاسو بچو ته الله رب العالمین د قرآن کریم زده کړه نصیب کړه، صالح اولاد
قرآن خانه بچي نیک عمل زوی نیک عمل لور دا د مور او د پلار دپاره په دنیا کې د ټولو نه لویه د خوشحالۍ ذریعه ده دا د کور نه په دنیا کې جنت جوړ کړي پلار خوشحاله حشاش بشاش رون تندې پلار چې جومات ته رادننه شي او خپل ماشوم بچی قرآن کریم ته په تلاوت باندې ناست وویني زړه یې خوشحاله شي پلار چې په صف کې خپل زوی په جومات کې وویني په مانځه کې زړه یې خوشحاله شي پلار چې خپل اولاد په کور کې مور چې خپل اولاد په کور کې دا په خدمت باندې دا په نیک عمل باندې دا په ښو اخلاقو باندې وویني دا مور او پلار په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شي نن هغه 11 کورنۍ د مبارکباد مستحق دي کوم 11 کورنو ته چې الله د قرآن کریم تلاوت کوونکې معصومې ژبې نصیب کړي ما ستاسو د وړاندې حدیث مبارک تلاوت کو ان لله اهلین من الناس جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د خلقو کې د الله رب العالمین خپلوان دي رشتہ دار دي قیل من هم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه تپوس کی د الله حبیبه د الله خپلوان د کوم ځای نه راغلل الله ته ټول انسانان دا مخلوق دی الخلق كلهم عيال الله دا خطول لا الله كم بدا دا خطول لا الله پیدا وقت دا طول الله ته یو شان دي الله رب العالمین رشتہ څنګه نصیب شوا رشتہ خو چې راځي یا د پلار د طرف نه راځي او یا د زوی د طرف نه راځي او یا د ښځې د طرف نه راځي الله رب العالمین خو لم یلد ولم یولد دی نه ترنه څوک پیدا دی او نه د چا نه پیدا دی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا الله له خو بیبي نشته دی الله له خو اولاد نشته دی رشتہ داري د کوم ځای نه راغله د الله په خپل مخلوق کې د بعضې بندګانو سره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي د وینې رشتہ نه د وینې خپلوي نه د خاندان او د نسب خپلوي نه د وینې خپلوي د خاندان خپلوي د نسب خپلوي دا د دیني رشتې په نسبت باندې ډېره کمزورې رشته ده دا په دنیا کې ماتېدلی شي دیني رشته چېرته نشي ماتېدلی په قبر کې نشي ماتېدلی په حشر کې نشي ماتېدلی چې په کومه ورځ باندې یوم یفر المرء من اخیه سړی به د خپل ورور نه په منډه شي سترګې به بدل شي و امه و ابيه د مور نه او د پلار نه به سړی په منډه شي په تېښته شي شاته به ورته نه ګوري په صدو وروستو به یې د مور مخ لیدلی خواله به ورله نه ورځي پلار به یې لیدلی د قبر نه راپاڅېدلي دي کلونو نه صدۍ پکې تېرې شوي دي دومره موده بعد چې څوک خپل پلار وویني ورته غاړه وځي ورته خو د قیامت په منظر کې به دا رشتې ختمې شي دیني رشتې به نه ختمېږي دیني رشتو کې تړلي خلک دا به بیا هم په هغه وخت کې خپله رشته پالي دینداره لور حدیث مبارک کې راځي سعید ابن مسیب رحمت الله علیه یو اثر را نقل کوي خو محدثین فرمایي چې سعید ابن مسیب رحمت الله علیه دا هغه مشهور تابعی دی هغه مشهور محدث دی تو به د خپل ځان نه دا خبره نه را نقل کړي ده به د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه اورېدلې وي هغه فرمایي وی د قیامت په ورځ باندې به یوه زنانه یوه صالحه جینۍ الله رب العالمین به ورته وفرمایي چې زه جنت ته دا به ورته وایي ربه زه خو جنت ته نه ځم زه په هغې جنت کې څه کوم چې خوږه مور مې راسره نه وي زه هغه جنت کې څه کوم چې خوږ پلار مې راسره نه وي الله به ورته وفرمایي هغوی ستا غوندې عمل نه دی کړی دا به ورته وایي ربه زما غوندې عمل یې نه دی کړی خو هغه جنت به څه مزه کوي چې زما خوږه مور او زما خوږ پلار به زما سره نه وي ملګری
فرمائی اللہ رب العالمین بفرشتو دا مسکیشی او بفرمائی چه دا دی زنانا پا دی خبل خبر دا کلکی دلو دا وجه نمال حیا راغللا ملگری کے ورسر مور و پرار و جنت تے ورسر ورکلی سے دا دینی رشتی دی حافظ قرآن با دا پلان نتختی حافظ قرآن با دا مور نتختی اگر برا اولی ربا زما والدین چلتا دی اللہ زما دا کور لس آگا کسان چی دوزخ پا حقی واجب شوئے دے اللہ ما سر آگا ملگری کا اللہ رب العالمین با دا حافظ قرآن شفاعت منظور کی دا لسو کسان و دوزخیان پا حق کی دا دینی رشتہ دا منکت کی گی بعض والدین با نیکان بھی اوی با اللہ رب العالمین کے خپل اولاد په حق کی سفارش کی اللہ قرآن کے فرمائی الحقنا بهم ذریتهم خپل اولاد په ورسره ملګری دي تاسو نه خفقو بچی در سره مو ته جنت ته لاړ شي دا دینی رشتې دي د ټولو نه لوی دینی رشتہ د دې امت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهم دا خپل امت تنها نفرق دی باقی امتون با تنها ولاړوي دا هغی انبیاء کرام با دا خپل ځان په فکر کې الله نسوال کی یا رب نفسی نفسی او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم با دینی رشتہ دا خپل امت سره پالی وفادار هستی دا اللہ تو فرمائی یا رب امتی امتی اللہ زمان دا بے وفا امت دے کمزور دے گناہگار دے رب کو گزار ورسر اللہ دے منگا وطاش تا دینی رشتے را نسی الحب للہ دا ایمان نخدا من احب للہ وابغض للہ واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاہتے کہ سلور صفتون راغلل دا ایمان کامل دے اخپل ایمان نند فتنوں پا دے زمانہ کی ناب کول غاڑی نو ترمانویٹر در نبی علیہ السلام مبارک اخودلو دا سلور صفتون اگوار استازو بزرکشتے کو نشتے تاسو محبت دا اللہ دا رضا دا پار دے او کو دا دنیاوی مراعات و مفادات دا پار دے کستا ملگرتیا ستا مینا دا چا سرا وقت ورکول چا تا پیسی ورکول چا لمین ورکول دا طور پٹول دا اللہ دا دین پا خاطر باندیوی ومنع للہ او دا چانا وابغض للہ او دا چانا گلا و خفدانم دا اللہ دا دین پا بنیاد بھی اس ریسر من لگی دے دین نہ لرے دے دی جماعت سر میں نہ لگی دا دین نہ لرے خلق دے عالمان میں خوخ دی تبلیغیان میں خوخ دی دا ختم نبوت سپایان میں خوخ دی مجاہدین اسلام میں خوخ دی غازیان میں خوخ دی شہداء میں خوخ دی کلی بزرگان و اولیاء میں خوخ دی نیکان و صالحان پیران میں خوخ دی دا اللہ دا دین پا خاطر برسر مین قوما نکستا مین دا اللہ دا دین پا خاطر باندیوا دا چانا گلن دا اللہ دا دین پا خاطر وا چاہتا دے ورکر دا اللہ دا دین پا خاطر وا دا چانا یوسیز منکول دا اللہ دا دین پا خاطر وو نبی علیہ السلام مبارک فرمائی فقد استکمل الایمان ایمان دا کامل دے دا ایمان دا کمال نخلا اللہ دی من اوتاس تا کامل ایمان نصیب فرمائی عالمان سرمین ساتی مدرسو سرمین ساتی دیندار سرمین ساتی او دا حقیقت کستاسو مین دا ایزا چی دل ترا دن نکیدم تاسو پتا دا چیزا سمر سیاحکار و سمر گناہگار انسانیم خدا صرف و صرف یو نسبت دے چی دا دا نبی علیہ السلام وارث دے چرتا پزڑکی وی قرآن پروتوی دینی علوم با پراتوی داغی پا خاطر باندې تاسو دا احترام او مینه کوي الله رب العالمین دستاسو دا اهل علم سرا او دا علماء سرا دا مینه محبت در مرگ پور قائم او دائم ساتي زما محترم ورونو دا زمونږ استادو د پاره لوی خوش خبری دا الله را تفکر کی خپلا رشتہ داری را نصیب کړه کم کور ته چې اہل قرآن اللہ ورکڑل دا قرآن تلاوت کون کی نارینا
د قرآن تلاوت کوونکي زنانا، د قرآن علم کوونکي نارینه او زنانا، په قرآن عمل کوونکي نارینه او زنانا، د قرآن د غلبې او د قرآن کریم د ترقۍ او د قرآن د نظام نافذ کولو دپاره الله چې د کم کور انتخاب وکړو، یاد ساتئ دې کور سره د الله رشته نصیب شوله. ان لله اهلین من الناس، دا 11 ماشومان بچي چې نن کومو کورونو ته ورځي، زه اډوانس کې هغې کورونو ته مبارکي ورکوم. د طبرانی شریف روایت دی، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حامل قرآن چې کله د خپل کور په دروازه نه نوځي، الله ورته 2 استقبال کوونکي فرشتې ودرولي په تندي باندې خپل کوي. دې کورونو ته به نن ستاسو د بچو په تندي د ښکلولو دپاره د الله فرشتې درځي. خپل کور کې یو د دین طالب العلم خامخا جوړ کړئ. دا ځوانان د علماو نه باغیان کوئ ما، دا ځوانان د علماو نه لرې کوئ ما، د خپلو بچو باندې نظر ساتئ، په شفقت سره او په محبت سره دا علماو ته رانږدې کوئ، دا تبلیغ والو ته رانږدې کوئ، دا دیندارو خلقو ته رانږدې کوئ. ورنه دومره فتنې جوړې دي، دومره فتنې. زه بله ورځ وزیرستان ته تللی وم چې د وزیرستان خلق په دین باندې مین خلق دی، د وزیرستان خلق په دین باندې ننګ کوونکي او غیرت کوونکي خلق دی. د وزیرستان ګټه او لوټه د فرنګي خلاف د تکبیر د غږونو گواه ده، د روس خلاف د تکبیر د غږونو گواه ده. د وزیرستان په هر عدیره او قبرستان کې د امریکې په ګولو باندې شهیدي شوي سینې نن هم موجود دي. هغه وزیرستان د چا د ذرې ذرې نه چې به د الله اکبر آواز راوتلو، د چا د ذرې ذرې نه چې به د دین سره د مینې او د محبت آوازونه راوتل. ما ته د هغه ځای نه دعوت راغی، دعوت راته د یونیورسټۍ سټوډنټانو راکو او ما ته وویل مفتي صاحب زمونږ په دې علاقه کې 300 ځوانان تهریه شو، رجسټرډ، د الله نه منکر شو، وی الله نشته دی. نور څه غواړئ چې دهریت د مسلمان کور ته رادن نشو، دهریت د مسلمان انغری ته رادن نشو، او بیا پښتون چې من حیث القوم مسلمان دی. نن په پښتنو کې د الله د وجود نه د انکار خبرې شروع شولې. زمونږ د پښتون بنيري په نوم باندې یو آی ډي په دې فیسبوک باندې چلیدله. ما چې په هغې پسې ریسرچ وکړو، زمونږ د علاقې نه و بلکې زمونږ د دې صوبې او د دې ملک هم نه و، د یو بل ملک باشنده و. فیک آی ډي جوړه کړې وه. زه ورپسې لږ ور ولګېدم، د هغه فرینډز مې کتل، د هغه دوستان مې کتل. ای پښتنو، د خطرې علامه او د خطرې ګنټې درته اورم. ما اکثریت د هغې په فرینډز کې او د هغې په دوستانو کې پښتانه ځوانان ولیدل کوم چې د کفر په سرحد ولاړ دي او هغې پوسټونه او کمنټونه کوي الله نشته، رسول الله نشته. د کارل مارکس اقوال را نقل کوي، وی دا جنت او دوزخ دا د مولیانو اصطلاحات دي، د خپل ځان د کمایې دپاره ځان له تصورات جوړ کړي دي. نه جنت شته او نه دوزخ شته، نه الله شته او نه د الله رسول شته، نه قرآن شته او نه حدیث شته. بس انسانیت د ټولو نه لوی مذهب دی. ما ویا دا خبره دا به هسې اتفاقي وي. ما په ګوګل باندې یو ریپورټ سرچ کو، هغې ریپورټ هغې کې ما وکتل ریچارډ ډاکنز دا د دهریو د ټولو نه لوی فلسفي او فلسفر دی. هغه د هغه نظریات چې د دهریت نظریات دي الله نه مني او په هغې باندې دلایل پیش کړي، د الله په وجود باندې عقلي شکوک او شبهات هغه پیش کړي. تاسو ته پته شته دی په دنیا کې 198 ملکونه دي، 198 ملکونو کې د دهریت آنلاین مطالعه د ټولو نه زیات د امریکې ځوانان کوي او د امریکې نه وروسته د پاکستان ځوانان آنلاین مطالعه کوي. چېرته ناست یو د روس ځوانان
هغوی د دهریت آنلاین مطالعه نه کوي، هغه توحید طرف ته را روان دي، هغه د الله رب العالمین بندګۍ طرف ته را روان دي. دنیا را روانه ده. یو ساینسدان مخکې ورځو کې چې د خلایي سفرونه را واپس شو، امریکا کې لاړ شو اسلامک سنټر ته، ما ته کلمه ووایه زه اسلام راوړم. چا ترې نه تپوس وکړو ولې؟ وی ما چې دا څومره کائنات ولیدل، د دې په کروڑها ګونه کروڑها چنده سوا کائنات نور داسې دي چې زمونږ د دوربینونو نه، زمونږ د نظرونو نه، زمونږ د عقلونو نه، زمونږ د ساینسي ریسرچونو نه د هغې نه لا پناه دي. زه په دې مجبوره شوم یو ذات داسې شته دی چې هغې ذات دا کائنات پیدا کړي دي. زما محترم ورونو، کلمه یې وویله، مسلمان شو. د یورپ ساینسدانان اسلام طرف ته روان دي، او زمونږ او ستاسو دا په میټریک کې فیل شوي پښتانه ځوانان ځان ته به لیکي کامریډ، ځان ته به لیکي هیومنسټ، ځان ته به لیکي فیمنسټ، ځان ته به لیکي یو بل څه شی سوشلیسټ. منځ کې چې دننه دل و دماغ یې وګورې، په الله باندې عقیده کوکلا ده، ډډه شوې ده، وینو خوړلې ده. خپل بچی دین طرف ته راولئ، خپل بچی علماو طرف ته راولئ، علماو سره یې کېنوئ. تاسو خوش قسمته یئ، الله رب العالمین درته په دې غریبه محله کې داسې ښکلې مدرسه نصیب کړې ده. یاد ساتئ، الله هره ژبه د خپل قرآن دپاره نه منتخب کوي. د یو سړي به ډېر بچي وي، هغې بچو کې به یو بچی صرف د قرآن کریم تلاوت ته الله قبول کړي، دی به حافظ جوړي. الله هر سترګې د قرآن د دیدار دپاره نه قبلوي. الله هر غوږونه د قرآن د اورېدلو دپاره نه قبلوي. الله هر مور او پلار د حافظ قرآن پلار او مور نه جوړوي. دې دپاره په عرش باندې الله انتخاب کوي. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قرآن کریم سره الله عزتونه ورکوي. خپلو بچو باندې دیني علم وکئ، وبګورئ د الله غیرت ته، وبګورئ چې الله درله په خپل دین باندې څومره عزتونه درکوي. د حافظ قرآن بچي د لاسه به د الله چرته په تکلیف نه کي. د عالم دین بچي د لاسه به د الله چرته په تکلیف نه کي. مونږ خپلو بچو ته په مدرسو کې د والدینو قدر ښایو. ځوانانو دلته چې کوم ناست یې، تاسو ته هم دا وایم، که د الله رحمتونه حاصلول غواړئ، د خپل مور او پلار دعاګانې واخلئ. حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي، یو صحابي ترنه تپوس کوي، هل اوصى رسول الله صلی الله علیه وسلم لعلی شیئا؟ آیا نبی علیه السلام مبارک حضرت علی صاحب ته ځان له خصوصي وصیت کړی چې زمانه وروسته به ته خلیفه او بلافصل یې حکمران وی؟ حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي، ما ته خو علم نشته. ها، یو خبره ده، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو تحریری رقعه حضرت علی صاحب ته ورکړې وه. حضرت علی صاحب نه صحابه تپوس کوي، تا ته نبی علیه السلام څه خصوصي وصیت کړی؟ وی نه، ما ته خو څه خصوصي وصیت نه دی کړی، البته د تورې د کاټۍ نه یو کاغذ راوباسلو او په هغې کې وی د نبی علیه السلام مبارک د خولې مبارکې 3 وصیتونه نبی علیه السلام مبارک راته لیکلي دي. کم کم وصیتونه دي؟ نمبر 1، لعن الله من لعن والديه. الله هغه خلق د خپل رحمت نه محروم ساتي کوم خلق چې خپل مور او پلار خفه کوي. مور او پلار مه خفه کوئ ځوانانو. مور او پلار مو خفه کړل په خپله بد اخلاقۍ، په منځونو الله نشي راضي کولی. دلته نه چې حرم پاک ته لاړ شئ او د احرام په 2 صادرو کې ملبوس یئ او د کعبې نه غیر چاپیره طواف کې لبیک اللهم لبیک او د میزاب رحمت د لاندې په حتیم کې ودرېږي او دعا شروع کې. الله فرشتو ته فرمایي، زما بنده دی، د احرام په حالت کې دی، عمرې لا یا حج لا راغلی دی
او د میزاب رحمت د کعبې په سوري باندې ولاړ دی، خو فرشتو مور او پلار یې خفه کړي دي، زما د رحمت مستحق دلتم نه دی، لعنت پر علیږي. لعن الله فرشتو ته فرمایي لعنت ورله جولې ته ورتاو کوي، رحمت به الو درته ملاویږي. لاړ شه د مور په خپو پرېوځه، مور نه معافي وغواړه. لاړ شه د پلار په خپو پرېوځه، پلار نه معافي وغواړه. بهر په نیکانو بزرګانو پسې دعاګانو لګرځي، ستا په کور کې دا ساده زمیداره جټه ناپویا بوډۍ مور د دې دا یوه دعا ستا دپاره د سلو اولیاو د دعاګانو نه ډېره قیمتي ده. د ولی دعا واپس کېدی شي، د مور دعا د اولاد په حق کې نه واپس کېږي. ثلاث لا ترد، نبی علیه السلام فرمایي د مور دعا نه واپس کېږي، د پلار دعا الله د اسمان نه واپس کوي. الله وی پلار یې را لېږلی دی، کو دی مجرم دی دا پلار، کو دا پلار یې په خپله ګناهګار دی، کو دا پلار یې په خپله باندې فاسق دی، کو دی دوزخي دی، خو د زوی په حق کې دعا الله نه رد کوي. دا وعده نبی علیه السلام کړی. د ځوانانو مور او پلار به نه خفه کوئ. طلباو بچو، چا چې نن د قرآن کریم ختم وکړو، د مور او د پلار خدمت وصیت به زما د خپل ځان سره واوسئ. مور او پلار ډیر قدر به یې کوئ. پته درته شته دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک جنت کې د تلاوت आवाज واوریدل، نو فرشتي نه تپوس کوي صوت من هذا، دا د چا د تلاوت आवाज دی؟ فرشتو ورته جواب ورکړي دا आवाज د حارثه ابن نعمان رضی الله عنه. نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وای هو فی المدینه وصوته نسمع فی الجنه، اخو په مدینه کې ناشته او د تلاوت आवाज ز په جنت کې اورم. فرشتہ ورله جواب ورکړي ان له وهو بها بر، دا حارثه ابن نعمان یو بډای مور ده او د دا ډیر خدمت کوي. نو ته چې کله تلاوت شروع کی الله فرشتو ته فرمایي د مور په دعا باندې رنگ حارثه ابن نعمان، فرشتو د تلاوت براه راست اهل جنت ته په جنت کې اوروي. الله حافظانو بچو، د خپل مایندو ډیر خیال ساتي، د خپل والدینو ډیر خیال ساتي. نبی علیه الصلاة والسلام حضرت علی رضی الله عنه ته لیکلی دی یو چې څوک مور او پلار خفه کوي د الله د رحمت مستحق نه دی. او دویم لعن الله من غیر منار الارض، چا چې د ځمکې پوله کېښوده د رور سره، د خور سره، د ګاونډي سره، د رشتہ دار سره، د خپل پارټنر او شریک سره، او په هغې کې لږ بدلوالی وکړو، ځان ته یې که شی ووالله، لږه حصه یې ځان ته په ناحقه باندې راګیره کړله، د خور حق یې ورنکو په میراث کې. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لعن الله من غیر منار الارض. دا کو حاجي صاحب دی، دا کو مولي صاحب دی، دا کو مفتی صاحب دی، دا کو غازی صاحب دی، دا کو مجاهد صاحب دی، دا کو قاری صاحب دی، دا کو پیر صاحب دی، دا کو مرید صاحب دی، دا کو مزګزار صاحب دی، او کو دارو جدار صاحب دی، صبح او شام په د باندې د الله لعنت وریږي. ولی زکه پوله کې خودله، حد بندی کوله، پاغې کې ناحقه کړې ده. لعن الله من غیر منار الارض. پښتنو منځونو کې تکړه، روجو کې 100% تکړه، سل پسله لوی واړه نر ښځې روجي نیسئ، خو د پولې په کې ښودلو کې بیا ایمان ډېر کمزوری وي. بیا ستا د الله نه ایمان او عقیده دا یو لویشت ځمکې ته راکوزه شي چې کو دا یو لویشت مې د دې رور نه ځان ته زیاته حساب کړله نو رزق به مې سیوا شي، او کو دا مې د ده نه ځان ته نه کړله زه به د لوږې مړ شمه. د حاجي صاحب اجونه پکې کار پرېږدي، د مولي صاحب علم پکې کار پرېږدي، د مفتی صاحب فتوا پکې کار پرېږدي، او د تبلیغي صاحب د عمر تبلیغونه پکې کار پرېږدي، او د پیر صاحب پیری په دغه ځای کې کار پرېږدي. بس همدغه ځای ته خبره راکوزه شي چې کو دغه لږه ځمکه مې ترېنه په ناحقه راګیره کړله، په رزق باندې په ګېډه به موړ یم، او کو دا مې ترې راکټ نه کړله د لوږې به مړ شم. نبی علیه السلام فرمایي ته به په سجده باندې سر لګېدلی پروت یې، او د الله لعنت به په تا باندې نازلېږي. لعن الله. زه نه وایم، دا نبی علیه السلام فرمایي. پښتنو معاملات خپل سیده کوي، معاملات خپل برابر کوي.
معاملاتو کې د الله نه او یریږئ، مسجد کې الله نه یریږئ، معاملاتو کې ولې الله نه یریږئ؟ موز به درته الله معاف کی، پردی حق الله نه معاف کوي. روژه به درته الله معاف کی، د خویندو د میراث حق درته الله نه معاف کوي. ته ورکه د الله د حکم مطابق خور له برخه، ته ورکه د الله د حکم مطابق خپل رور له خپل حق، او بیا د الله غیرت ته ګوره چې پتا د رزق باران کیږي او نه کیږي. وفي السماء رزقكم، ستاسو رزق دا پزمکه کې نه دی، دا اسمان کې دی، الله سره دی. رزق رسي الله سره دی. کو غواړي رزق مې فراخ شي، د کور د رزق ستیرول مې ختم شي، تنګي مې ختم شي. کو غواړي چې د رزق مشکلات راته آسان شي، پیسې تنخواه دې ډېره ده، پوهېږي پرې نه، نیمه په هسپتال کې لاړه شي، نیمه په تاڼه کې لاړه شي، نیمه په کورټونو په کیسونو کې لاړه شي. خو غواړي دا چې رزق کې دې الله برکت ورواچي. خو غواړي دا چې ښکلی ژوند درله الله فراخه درکړي. من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اجله فلیصل رحمه. خور سره زیاتې مه کوه، خور مه خفه کوه، رور مه خفه کوه، تره مه خفه کوه. د تره زوی ته تربور مه وایه، د تره زوی رور دی. تره په احترام کې په شان ته د پلار دی، ترور په احترام کې په شان ته د مور ده، مشر رور په قدر کې دا په شان ته د پلار دی. حق کبیر الاخوة علی